ماته تاسو کو ابه د आवाज د قبر نه ولې راځي ماته आवाज کو بچي یو پیرا یو نوجوان ناغه د تند نه ګویا چې مړ کېدو او چې زمون خواله راغی زما زویته وی اوبره کتهږي مړ کېږي ګویا د تند په انتها وا ما ګویا څنګه وي زما زیورته وګوره دغه مشکیزه کې به خنده ورپسې کوله و چې هغه مشکیزه لاړه وی کتل هغه اوچ پرته و دغه سړی په دغه ټک باندې را پریوته وفات شو و چې کله زما بچي وفات شو تر هغه زمانه نه 20 سال وشو قبرستان کې په قبر باندې د باندې دا عذاب چلیږي زما محترم الله فرمایي هغه کسان چې ایمان راوړي دي لا يسخر د مسخره نه کوي قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم یو قوم د بل قوم پس مسخره او مذاق نه وړاوي عسى ان يكونوا خيرا منهم الله فرمای کې دي چې دا چا پسې مذاق وړول کېږي او د چا چې چاله چې طعنې ورکول کېږي او چا پسې چې خنداګانې کېږي عسى ان يكونوا خيرا منهم کې دي چې دا څوک چې مذاق وړاوي د دنه بهترین ونساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن او الله فرمای یو زنانه یو خزه دې په نور خزو پسې خنداګانې نه کوي عسى ان يكن خيرا منهن کې دي چې الله فرمایي چې د کومه خزه پسې خندا کیږي دا بهترینه د هغه خزه نه څوک چې و پسې خندا کوي د آیات مبارکه کې الله تبارک وتعالى د هغه کسانو ذکر کوي چې هغه د مسلمانانو مذاق اڑاوي په عرف کې یو مسلمان پسې خنداګانې کوي یو دا شی په مسلمان کې عام دي زما محترم چې مسلمان په بل مسلمان پسې مسخره کوي یو مسلمان په بل مسلمان پسې خنداګانې کوي نو قرآن کې الله فرمایي رسو ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون قرآن کې الله فرمایي ګوره که د دا کار نم توبه وې نستا یو مسلمان پسې خندا کوله توبه دې وې نستا ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون زما رب قرآن کې هغې ته د ظالمانو نسبت وکړه چې دا ظالمان دي او د ظلم په باره کې نبی علیه السلام فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه نبی علیہ السلام فرمائی د مسلمان سره د ظلم وکړه ظلمات یوم القیامه د قیامت پر ورځ ګوره دا تیری دي په تیاره کې به راپاسي چغې به وایي چې خدایه داسې دي تا ته به الله وایي دا هغه ظلم دی چې تا د مسلمان سره کړی دی تا هغه مسخره ده چې تا بل مسلمان پورې خاندلی دي نن خدا شی عام دی موږ مسلمانانو کې چې په ګپ کې به هم یو مسلمان ته داسې خبرې نه کوي چې د هغه پکې اهانت کېږي او د هغه پکې تذلیل کېږي په ګپ کې به هم داسې خبرې نه کوي یو صحابي د شپې بل صحابي باندې پړې ور وغورځو نو هغه صحابي ویرېد د پاسه د هغه دا تصور هغه وی ګڼې دا مار دی نبی علیہ السلام مبارک ورته وکتل صحابي ډیر په تاده کې راپاسې د ویرېد ګویا ټول صحابه په خندا شو نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل لا يحل لمسلم ان يروع مسلما حلال ندی د یو مسلمان د پاره چې بل مسلمان ویری حلال ندی د یو مسلمان د پاره چې بل مسلمان پسې وخاندي حلال ندی د یو مسلمان پسې چې بل مسلمان نه تعالی ورکی حلال ندی د یو مسلمان د پاره چې د بل مسلمان مذاق وړو کی حلال ندی د یو مسلمان د پاره چې د بل مسلمان اهانت وکي حلال ندی د یو مسلمان د پاره چې د بل مسلمان تذلیل وکي حلال ندی د یو مسلمان د پاره چې بل مسلمان نسوا کی حلال ندی د یو مسلمان د پاره چې بل مسلمان په معاشره کې بے حیا او رسوا کی د ما محترم نبی اسلام حلال ندی نبی اسلام غوسه شو صحابي ده صحابي لا يحل لمسلم ان يروع مسلما تبل مسلمان او يرو په حقیقت کې تبل مسلمان یری زما رب بتاو یری د ما محترم تبل مسلمان پسې خندا وکړه زما رب د مخلوق تا پسې وخاندي د ما محترم دا تصور تا کړی دی چېرته خو یو مسلمان مذاق وړو کې یو مسلمان پسې خاندي وی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه حج له په سفرو وی چې قافلې پړو واچو په خو به قافلې تلې وی بالکل دشته وی وی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی مونږ ته یو کور ښکاره شو یو بستی ښکاره شو په هغې ورننه تو خوا کې مو سره پړو واچو قافله فلم هلته ادروله اوښانم ادرول څکاک دپاره وی ګویا وی مونږ ته یو نږدې کور وی چې کله شپه شوه د هغه کور نه اواز راته ای مشکیزه کوم ځای ده
اوبه څه شوې چغې راتلې ټوله شپه او درزار داسې اواز راته لکه په یو انسان چې ظلم کېږي او چغې وایي چې سهار شه هغه کور نه مې دروازه وډبوله هغه دې کور نه ماله یو ابۍ راووته ما وی ابۍ ستاسو د کور نه بېګا ډېرې چغې راتلې ګویا چې په چا ظلم شروع دی تاسو څوک وال ټکول شروع کړي دي هغه وایي نه بچیا وایي قسم دی وایي دلته زما یو زوی دی چې دفن دی په قبرستان کې زمونږ کور سره خوا کې یو قبر دی د اوازونه چې ته اورې دا د دغه زما د بچي د قبر نه اوازونه راځي او چغې وایي ما ته تپوس وکړو ابۍ د اواز د قبر نه ولې راځي ما ته اواز وکړو بچي یو پیرا یو نوجوان راغی د تندې نه ګویا چې مړ کېده او چې زمونږ خواله راغی زما زوی ته وی اوبه راکړه تږې مړ کېږم ګویا د تندې په انتها وه ما یې ګویا زنکدنې وایي زما زوی ورته وګوره دغه مشکیزه کې به یې خندا ورپسې کوله وایي چې هغه مشکیزې له لاړه ویې کتل هغه اوچه پرته وه دغه سړی په دغه ټک باندې راپرېوته وفات شو وایي چې کله زما بچی وفات شو تر هغې زمانې نه 20 سال وشو قبرستان کې په قبر باندې د باندې دا عذاب چلیږي زما محترم د مسلمان نه ګویا په خندا په طور باندې اوبه نه ورکړي و چې وفات شو 20 سال وشو بچی زما بچی ته دعا وکړه چې الله په عذاب قبر بند کړي ته بزرګ سړی ته بزرګ ته دعا وکړه چې زما د بچی دا یو مسلمان پسې خندا کړي و زما محترم قرآن کې الله فرمایي لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا او خند مسلمان پسې کې دې چې ته چې چا پسې خان داستانه افضلی ته خو پسې منند کې ته پسې ګویا مذاق وړاوي ته د هغه ټوکې او مسخرې په گپ کې دی مسلمان پسې او خند او د هغه دل ازاري وشو ګویا زما رب وي دې باندې دومره خفه کېږم دومره په دې نه خفه کېږم چې ته خانه کعبې له ګزار ورکې او درست وباسې په دې دومره نه خفه کېږم چې د یو مسلمان زړه دې چې ودردو زما محترم الله وي په دې ډېر خفه کېږي اوس ته وګوره که نه دا درسونه په عرف کې تا په دې معاشره کې تا څومره د مسلمانانو تا د څومره مؤمنانو زړه دردولی دی تا د څومره مسلمانانو زړه ازار کړی زما محترم دا تصور تا چېرته کړی دی چې رمانه څومره مسلمانان ازار شوي دي دا سور دی او چا نه زما ته فایده رسېدلې ده د چا د طرف نه ما ته فایده رسېدلې ده او د څونه خلکو نه زما ته نقصان رسېدلی دی دا تصور تا چېرته کړی دی په دې ټوله زندګۍ کې چې ما مسلمان ته فایده ډېره رسولې ده که ما مسلمان ته نقصان ډېر رسولې ده ما محترم زما په معاملاتو کې دروغ دي وایم مسلمان له دوکه څنګه ورکړم زما په معاشراتو کې طرز زندګۍ کې ټول د دروغو نه ډکه ده چې مسلمان له فایده څنګه ورکړم د ده په سر څنګه خفه کېدم او پرې اوچت شم د ما محترم مونږ خو داسې یو ما کو هلکه زه وایم پیدا نشي ورکولی مسلمان ته نو نقصان هم مه ورکوه یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام